یو کس تپوس کړی دی چې بعضې مبلغین دا خبره کوي چې د قیامت په ورځ به د الله نیکان بندگان د نور په منبر باندې ناست وي او انبیا به ورسره غبطه کوي. دا بعضې کسان به وي او دا روایت شته دی چې انبیا به غبطه کوي، یعنی انبیا کرام به وایي چې دوی ښځې کې ناست دي. د دې دا مطلب نه دی چې انبیا کرامو مقام به د هغوی نه لاندې وي، بلکې د انبیاء مقام ټولو کې اعلی دی په ورځ د قیامت، چې څنګه هغوی ته الله جل شانه رتبه لوړه ورکړې ده داسې مقام هم اعلی ورکړي. خو بعضې څیز کله کله د غبطې باعث وګرځي، لکه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې په ټولو انبیاءو کې افضل دی، لیکن تاسو ته زه یو مثال درکم چې هغه فضیلت بل پیغمبر ته حاصل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یو کس دی هغه په خپله معزز دی، شریف دی، او پلار هم داسې و، نیکه هم داسې و، د نیکه پلار هم داسې و، هغه څوک دی؟ به په خپله مبارکو فرمایل، ځکه چاته پته نه وه، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، هغه یوسف دی چې د یعقوب زوی دی، او یعقوب زوی د اسحاق دی، او اسحاق زوی د ابراهیم دی. دا څلور پشته کې ټول پیغمبران دي. او زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم والد ماجد چې و عبدالله صاحب پیغمبر نو، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوت خلاصه کوي چې د پیدایش نه مخکې وفات شوی، ولوق وشو مبارک، او څو میاشتې مخکې پلار وفات شو. نو کله یو اعزاز چاته الله جل شانه ورکی، هغې په باره کې د غیبتو کولو دا مطلب دی. ته کله کله سړی په بنګله کې پاتې کېږي، په بنګله باندې خرچه ډېره کېږي، لیکن چېرته کلي ته لاړ شي د یو زمیندار سپر وویني، هغې سپر د لاندې د کټه چولی او غیر چاپېر شنه فصلونه یي، هلته پروت وي، یحیی حواله سپر د لاندې لګي، دی وایي څومره خوند کوي دا ځای. نو حالانکې د ده خپله بنګله ده، پکې موټر ولاړ دی، ایسی پکې شته، هر یو شی شته. د دې دا مطلب نه دی چې هغه ځای ته افضل دی، لیکن دا شی د سر نشته دی، نو ارمان ورپسې وکړي. نو دا دغسې ده. وایي که یو سړی یو کس تپوس کوي چې یو سړی قرضدار دی، نو آیا دی صدقه ورکولی شي او که نه؟ چې صدقه یې ورکه نو ورکړي به وي، صدقه به یې قبوله شي، خو ده ته په کار دا دی چې دی قرض اول خلاص کړي، ځکه چې هغه حق واجبي دی او صدقه یې نفل. بل تپوس یې کړی دی چې تهجد څه ټایم کې کول پکار دی؟ تهجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په هر پار کې کړي دي، ماسخوتن هم کړي دي، نیمه شپه هم کړي دي، او بیا لوی پیشمنی هم کړي دي، په آخر کې په پیشمنی کې هم کړي دي، سحر د راحتو نه مخکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول بیا سدس آخرو، یعنی شپه چې په شپږو حصو کې تقسیم کې آخري حصه کې دی کې وکول. که ته پیشمنی پاسېدی شې نو هغه ټایم کې تهجد کوه، 12 رکعاته 8 رکعاته تهجد کو، چې هغې کې نشي پاسېدی، نیمه شپه پورې ته وخیسته ډیوټي ده، او بیا اوس د 12 بجو نه پس ته اوده کېږې، ته وایې چې زه اوده شم نو بیا نشم کولی، نو 12 بجې ویښ په ویښه کو، دا هم تهجد دي. بعضې خلک وایي چې سړی اوده شوی نی نو بیا تهجد نه کېږي، نو دا خبره خطا ده، چې اوده نی نو هم تهجد کېږي، دا هم تهجد دي، لیکن افضل په دې کې دا ده چې هغې سره د نفس اصلاح ډېره کېږي، چې سړی اوده شي او بیا مزد دپاره پاسي. لیکن دا کار ګران دی، چې چاته دا ګران وي نو هغه د سملستو نه مخکې کوي. او که یو سړی دام نشي کولی، ماسخوتن دی اوده کېږي فوراً مونځ پسې، نو مونځ پسې د دا رکعتونه تهجد کوي او بیا د سملي، نو دام تهجد په عوض کې ګرځي، اجر پې الله پاک ورکوي. یو کس تپوس کړی دی چې یو مسلمان سړی د سکانو، هندوانو، د کافرو د دکان نه خرید و فروخت کولی شي او که نه؟ نو کولی شي معاملات، لیکن که چېرې دا کافر داسې چې دی کومه پیسه ګټي هغه د مسلمانانو خلاف یا د مسلمانانو د دین اسلام خلاف استعمالی، مسلمانان پې وجني، هغوی پې قتلی، هغوی ته بل طرف نه نقصان رسوي، نو بیا د ده سره معامله کول نه دي پکار. که دا وجه پکې نه وي، هغه ځان ته لګیا دی، پیسې ګټي خپلو بچو ته، او دا مسلمان ته ضرورت شو نو د هغه نه سودا اخیستی شي.
بل تپوس کړی دی چې خرګوش حلال دی او که حرام دی؟ خرګوش حلال دی. څه وجه موږ ویل. یو کس تپوس کړی دی چې زنانه په کور کې او په ودونو کې بغیر د لوپټې نه سرتور سر ګرځي او لستوڼي نیم وي او نیم نی، که منع کړي نو دا فیشن دی، رواج دی، او د خواښې او د سخر عزت نه کوي، الټه جواب ورکوي. نو دا خبره څنګه ده؟ په دې هر یو سړی پوهېږي چې دا ټولې ښې خبرې دي، هر یو کس پې پوهېږي. په دې باندې د عمل کولو ضرورت دی. په سر باندې لوپټه نه اچول دا حرام دي. زنانه چې بربند سر ګرځي د هغیارو په مخ کې دا حرام دي. نو په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا حرام دي، لیکن وینا پکار ده. دا زنانه که د چا لور وي نو پلار ته پکار دی چې ورته وایي چې بچی لوپټه په سر و. دا که چې دا ښځه وي نو خاوند ته پکار دی چې هغه په دې باندې زور کوي چې پړده کوو. او که چېرې دا خاوند پې دومره خبر نشي کولی نو بیا د دې آیت څه مطلب شو؟ الرجال قوامون علی النساء. سړي نه به د ښځې باره کې تپوس کیږي. به هر حال د ابراهیم علیه السلام انګور وه، د اسماعیل علیه السلام بیبي په دې یو خبره باندې زوی ته سوال جواب پرېښو چې دا ښځه پرېږده. هغه څه خبره وه؟ ابراهیم علیه السلام دې تپوس وکړو چې بچې وخت مه څنګه تېرېږي؟ انګور ته وایي. اسماعیل علیه السلام کور کې نو، ورته وایي چې وخت مې ډېر ګران تېرېږي. وی څه دي؟ وی بس د ښکار غوښه ده، بل شی نشته دی، غوښې دي او غوښې دي، هر وخت یې غوښې. ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې خاوند یې راشي نو ورته ووایه چې د کور دا چوکاټ بدل کړي. اسماعیل علیه السلام چې رالو کور ته نو هغه محسوس کا چې دلته خو مې پلار راغلی و. نو ورته یې وایي چې دلته خو څوک راغلي وي؟ او یو سپین ږیری او داسې داسې وي چې او دا سوال جواب یې تا دپاره پرېښی دی چې د کور دا چوکاټ بدل کړي. وی ښه دا زما پلارو ما ته سوال تا نه څه تپوس کړی وی، ما ته دا ووایي، ما ورته دا ووایي، او بیا راته وایي چې خاوند ته دې داسې ووایه. وی د هغه دا مطلب و چې دا ښځه پرېږده، ته ځه ما ته پرېښوې، مور پلار ګرکې. صرف په دې باندې چې ناشکره وه. غوښه د الله نعمت دی او څومره عظیم نعمت دی. زمزم اوبه به یې څښلې، د ښکار غوښه به یې ریتوله خوړه وې. نو به هر حال په دې څیزونو باندې انبیاء کرامو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه انګور وه. د عبدالله ابن عمر صاحب صحابي ښځه په څه خبره باندې خوښه نه وه، ځکه چې عمر دی. ورته یې وایي چې دا ښځه پرېږده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو، یا رسول الله ښځه مې ده زمونږ ښه وخت تېرېږي، خو پلار مې وایي چې پرېږده. وایي چې پلار دې وایي چې پرېږده نو پرېږده، د الله رسول منه نه کړو. خو دا یاد ساتئ چې هغه عمر و او هلته زوی ته سوال جواب پرېښونکی ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر و چې یو سړی مسلمان وي، هغه پوه وي چې دې ښځه کې د الله جل شانه د معصیت ماده پرته ده. په دې وجه باندې نه چې د ده سره ورانه شوه، څه خبره یې داسې راله چې ضد زمایي کې راله، ذاتیات یې ورسره راله، په هغې بنیاد باندې پرېږدي. دا خبره ټیک نه ده. نو دې دپاره د علم ضرورت دی، د الله سره د تعلق ضرورت دی، په دې بنیاد باندې پرېږدي یا یې ساتي. یو کس تپوس کړی دی که چې یو سړی د چا د پټي نه بغیر د مالک د اجازت نه څه شی راړي، ګنی راړو، وږی راړو، او بل سړي ته ووایي چې راشه وخوره، نو هغه د سره خوړی شي او دا خوراک د بل سړي دپاره حلال دی که حرام دی؟ هغه دپاره هم حرام دی چې ده ته پته ده چې دی د پردي پټي نه بغیر اجازت نه راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به ماشومان هم منع کېدل چې کجورو ته به سوختي وي یا به چا کاڼی وویشتو نو په هغې باندې پابندي وه چې داسې نه. البته که لاره کې میوه را پرېوته او تا د لارې نه اوچته که نو خیر دی اوچتولی شي. بعضې خلک نن سبا خو پټو ته ضرورت هم نشته. اوس دې ورځو کې دا ټکټر ټالۍ د ګنو نه ډکې ډکې ځي، نو چې کوم ځای کې د ګنو میل دی، شوګر میل، نو هلته کې بهر ولاړي په قطار کې، یو هم په سیکل ځه ګني ترې راوباسه. پرون مې وکتل، زه د ژوب نه راتلم، د ژوب نه هغه بلوچستان نه په سړک باندې، نو د ډر اسماعیل خان سره چې کوم دی نو یو کس په سیکل ولاړ دی او ټکټر د ګنو ټرالي ډکه ولاړه ده او دی راوباسي، یو غټ ګېډۍ جوړ کړی دی. ته ووایې دا ګني ټول د دې یو ګنی راوباسي، یو ګېډۍ جوړ کړو، دا به دې کور ته وړي. هلکه دا حرام نه دي. داسې ګېډۍ چې تا یوړو، داسې ګېټۍ زید، عمر، بکر، دا ټول خلک وړي، د هغې زمیندار خو بیړه چپه که تاسو هغه به څه کوي؟ دا یو ګنی حرام دی. او دا چې ته کور ته وړې خپله خورې، په ښځه خورې، په بچو خورې، دا حرام دي. دا دغسې نه ځي. چې په خپل اجازه سره څوک څه شی درکړي نو هغه وړی شي. او که هغه هم تا غوستی نو سوال دی، سوال کول حرام دي. یو مسلمان غیرت دا تقاضا نه کوي چې دی د چا نه شی وغواړي.
استغنا په ځان کې پیدا کول پکار. بیا د خلکو نه بغلا غلطی باندې دا ټرک نه ډرالۍ نه غنې استل دا ټیک نه ده. یو کس ته پوس کړی وي بعضې خلک په کور کې پینټ کوي د رنګ باغې بالټي کې یو ټوکن وي د 200 یا د 1000 او بالټۍ مالک واخلي په 15,000 باندې هغې کې ټوکن وي د 1000 روپه. نو هغه ټوکن که چېرې مالک د اجازت نه بغیر مزدور واخلي چې څوک رنګ ورکوي نو دا جایز دي؟ نه، دا نه دي جایز، ځکه چې چا په دې باندې پیسې ورکړي دي که هغې د انعام په طور باندې دا په هغې کې ایښي دا ټوکن د خپل کپنۍ د هغه دپاره د مال د خرڅولو دپاره چې خلک زیات اخلي نو دا حق د مالک دی چې چا د بالټۍ اخیستی دی، د مزدور نه دی. یو کس وایي چې زه د چا مدد کول غواړم نو هغه ته زه دا نه وایم چې دا پیسې زه در کوم، بلکې زه هغه ته وایم چې دا ما ته چا راکړي دي تا دپاره. نو داسې کول څنګه دي؟ ټیک دي، لیکن داسې ورته څه دپاره وایې؟ داسې ورته وایه چې دا پیسې واخله په کار راوله او د چا په وړاندې مه ورکو، پټې ورکو یا په لفافه کې ورکو چې یوازې په یوازې شي. بیا ورته وایه چې د په دې باندې خپل ضرورت پوره کړه، دا په خپل کار راوله. سړی د هغه پرده او د هغه غیرت باندې دا هغه وخت کې لګي چې ته کله د 10 کسانو د 5 کسانو د 2 کسانو په مخ کې هغې ته شی ورکړي. دویم دا چې د هغې باندې بیا احسان کې ورته یادې چې ما فلانکي ټایم کې دا شی درکړو. دریم دا چې د هغې په بدل کې د هغه نه څه کار اخلي. قرآن کریم کې الله جل شانه د دې ذکر کړی دی. دې سره ستا هغه صدقه باطلېږي او چې کله ته تذکره کې د خلکو مخ کې ورکې نو د هغه غیرت دا نه برداشت کوي. باید سړی غیرتي وي هغه شی نه اخلي، ضرورتي وي لیکن نه اخلي. نو دا ورته مه وایه چې دا چا راکړي دي، خو پټ ورکه د خلکو نه پناه، یا ورته لفافه کې کېده ورته وایه دا خط واخله چې کور ته لاړ شي دا وسپړه، چې هغې وسپړي نو دعا به مې دته وکړي خوشحال به هم شي. یو کس وایي چې خیالات به څنګه قابو کېږي، د دې طریقه څه ده؟ دا خیالات خم وي او خراب هم وي. ښه خیالات په هغې عمل کول پکار دي، خراب خیالات دا ارادي دي او د دې تذکره وشو شوه دا شیطان د بهر نه په زړه کې اچي او د هغې د قابو کولو طریقې هم بیان شوې. هغه 3 طریقې چې کومې وې هغه دلته بیان شوې، نو هغه اختیار کړه انشاءالله ده. باقي که چېرې خیالات په مزغو کې اوړي راوړي راځي لیکن ته هغه د مزغو نه وباسې نو تا ته په هغې کې څه نقصان نشته، نه پې الله سزا درکوي او نه په دنیا کې تا دپاره څه سزا شته دی. په خیالاتو باندې سزا هغه وخت کې ده چې هغه شی ته وجود ته راولې. مثلا خیال کې دې راله چې ښځې ته طلاق ورکه نو په خیال سره طلاق نه واقع کېږي تر څو پورې چې دې په ژبه نه ویلي. او خیال کې دې راله چې دا سړي نه غلا وکړه او ته وایې چې زه غلا نه کوم نو په خیال سره ته ګناهګارېږي نه. یو کس تپوس کړی دی چې نفس به څنګه کمزوری کېږي. نفس په دې کمزوری کېږي چې کله د نفس خلاف کې نفس چې کومه تقاضا کوي هغه شی نه ورکوي نو نفس کمزوری کېږي. د نفس د کمزورتیا یو 2 صورتونه دي، یو خواهشات دي او یو ضروریات دي. د نفس ضرورت دا دی چې نفس مثلا ته نهر او نهر داسې یې که چېرې تا د خېټې ته سوانه شول نو ته پې یا ډېر ناجوړه کېږي، سخت او یا هلاکت ته ځي. اوس به نفس ته خوراک ورکې چې دی په باندې د مرګ نه بچ شي، د هلاکت نه بچ شي. لیکن نفس دې دا تقاضا کوي چې ته دا رشوت واخله، دا سود واخله، نو دا خواهش دی د نفس کمزوری کېږي دې ټایم کې چې ته د هغې خلاف کې ته وایې زه یې نه اخلم، زه یې نه کوم. هغه راته وایي نشه وکړه، ته وایې نه یې کوم نشه. هغه راته وایي چې مسته مه ځه، ته وایې ځم به یې مسته. لکه د بېپتو غونې کیسه ورسره کوئ. بېپتو یو زنانه وه، یو سړي په نکاح کړې وه چې خاوند به ورته وایي چې چای پخوې که؟ هغه به وایي نه یې پخوم. خاوند به ورته وایي چې یاره نه مې روټۍ ته زړه نه کېږي، فلانکي ځای کې مې خوړلې ده مه پخو. هغه به وایي پخوم به. ده وایي دا څه په مصیبت باندې واوړي. نو وخت یې ورسره تېرلولو خو ډېر تنګ شو. مېلمه به رالو ورته به وایي چې مېلمه راغلی دی پخلی ورته وکړه، دی به وایي چې نه خپله ورته کوه. یو ځلې باران شوی په غرونو باندې، دا کلی د غرونو خوا کې او اوبه راغلی وې، خوا کې خوړ و هغه اوچو په دغه ورځ هغه ډک بید و. نو چې خوړ به رالو نو د کلي خلک به تماشې ته ووتل. نو خلک تماشې ته ووتو نو دا خاوند یې دې ښځې ته وایي فلانکی خوړ راغلی دی خو خیال کو ګورې لاړه نه شي. هغې وایي ځم به. بیا ورته وایي چې ته ځې خو خیال کو دا سوندر ځان سره مه بوځه. وایي نه دیم بوځم چې دیم سیل وکړي.
د سوندرې پرانیستو غوی چې هغه یې بوتلو دی ورپسې څه قدمه لرې روان دی بیا ورته وایي چې دا غوی راکړه د اوبو ته یې مه نږدې کو نو هغه یې شړلو وي دا به اوبو ته دننه کوم چې دی د اوبو خوند واخلي او غوی په مخ کې روان دی ګرمي د غوی ته یې خوند ورکړه نو دی ورته وایي چې د غوی دا جلب پرېږده د هغې وی نه یې پرېږدم نو نور یې مضبوط تاو کړو د لاسو خو چې د اوبو منځ ته لاړه داسې ځای دی چې هلته کې دې ځان نه شو قابو کولی نو ورته وایي چې د غوی جلب کلک ونیسه نو دی یې پرېښو ځکه چې کوله خو یې همیشه خلاف چې څنګه یې پرېښو نو اوبو په مخه کړه نو داسې روانه ده یو دوه درې ځله یې سر ښکاره شو بیا ډوبه شوه نو دا سړی ښځه داسې لاړه سړی داسې روان چا ورته وایي چې ښځه خو ډوبه شوه داسې لاړه ته په هغه طرف روان یې ده ورته وایي چې هغه ټول عمره بوډه چلېده نو اوس به هم په بره روان یې نو به هر حال له نفس سره دغسې کار کول پکار دي دې څه وایي مې منه چې دې ته وایي چې دا کار وکړه وایي نه یې کو چې دې ته وایي چې دا مه کو وایه کوم ځکه چې هغه شر ته برابر دی دویم تپوس یې کړی دی چې کله امام سلام وګرځوي نو بیا مونږ سلام ګرځو څنګه نو چې امام سلام وګرځوي نو ته هغې نه پس سلام ګرځو د امام د سلام نه مخکې سلام مه ګرځو طریقه د سلام دا ده دریم تپوس یې کړی دی چې یو سړی د خپل اصلاح لپاره خانقاه ته یا تبلیغي مرکز ته ځي په کور کې د ده مور او پلار د ده ته اجازت نه ورکوي نو د بغیر د اجازه ته تللی شي او که نه بغیر د اجازته نشي تللی هغه وخت کې چې کله دا مور او پلار د ده خدمت ته په کټ کې پراته دي او بل څوک د دوی د خدمت نشته او دی تللی شي هغه وخت کې چې کله د مور او پلار ته د دې زوی د خدمت هیڅ ضرورت نشته خو هسې د مرکز سره ورانه ده یا د خانقاه سره ورانه ده نو دغه وخت کې د الله جل شانه طاعت ضروری دی اصلاح نفس مقدم ده د مور او پلار ناپوهه دي او د اصلاح ځای ته تلل پکار دي یو کس وایي چې سکندر ذوالقرنین چې کوم دیوال جوړ کړی و د مفسرینو په حواله باندې هغه کوم ځای ښایي هېڅ پته نه لګي چې کوم ځای کې دی الله جل شانه ته پته ده او چې څوک وایي دیوار چین دی څوک وایي دا تخمینی دي دویم تپوس یې دا کړی چې یاجوج ماجوج په کومه جزیره کې بندي دي انسان خو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی نو دا په کوم ځای کې دي نو یو خو درته دا وویم چې د یاجوج ماجوج تذکره او د ذوالقرنین د صد او د دیوال او د بند تذکره په قرآن پاک کې شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې شته قرآن کریم کې په سورې کهف کې دا تذکره ده په هغې کې تفسیر وګوره او په احادیثو کې دا تذکره ډېره زیاته ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه یاجوج ماجوج چې پښتانه ورته زوزي مازوزي وایي دی به راخلاصېږي د هغه دیوال له ورانولو کوشش کوي خو هغه ورانولی نه شي او چې کله د الله حکم وشي نو بیا په هغه ورځ هغه دیوال سورې شي دی به راخلاص شي وهم من کل حدب ینسلون او چې په کوم ځای دی تېرېږي نو جسې مخې ته راځي که هغه جاندار وي او که هغه ونه وي او که هغه بوټی وي او که هغه هر یو شی وي هغه به خوري تر دې چې اوبه به مسکي بحیر تبریه د اردن او د شام په علاقه کې یو ډنډ دی سمندر په شکل کې دی لوی دی دغه کې چې څومره اوبه دي دا ټولې اوبه به حدیث کې راځي چې دا مخلوق سکي دا خدای داسې پیدا کړي لیکن ته وایې چې د دنیا ګوټ ګوټ ته انسان لاړو دا خبره خطا ده دا ټیک نه ده په دنیا کې د دنیا وړه سیاره ده په دې کې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته سره د دې چې انسان مختلفو ځایونو ته تللی دی لیکن هغې ځای ته نه شي تللی هلته چې څوک تللی دي بیا راغلی نه دي واپس په خپله باندې ونیم نه ځنګلم نه چې کوم ځای کې قوم عاد تیر شوی دی نن سبا د هغه ځای د ابادۍ چې هلته باغونه او ابادي وه دومره غټ غټ قصور هغوی جوړول چې د لرې نه به هغه ټاورې ښکارېدې هلته نن سبا د شګو سلي دي او سرې شګي دي او چې کوم کس هغې منځ ته د تلو کوشش کوي دې ته الرب الخالي وایي په سعودي عرب کې چې کوم کس هغې ته دننه ننوځي د یمن د غاړې نه ځي نو چې څومره مخکې ځي نو دی دومره غیبېږي پته یې نه لګي بیا واپس نه راځي که څوک زر واپس راغله خو دی به ځان ژوندی راوباسي ګنې اسروژه شګو کې هغه غیب شي نو چې د شګې تحقیق سړی نه شي کولی نه ځنګلاتو به څه کوي د دیوال به څه کوي نو دا خبره خطا ده چې څوک وایي چې د دنیا ګوټ ګوټ ته انسان رسېدلی دی کوم شی چې الله جل شانه پټ ساتل غواړي هغه به خلکو نه لیدلی اگر که د بعضې خلکو دا خیال دی چې دا چینیان چې دي چینیان نو دا وایي دا
زوزی مازوزی. نو که زوزی مازوزی دي خو د هغوی د ترور زامن ښکاري، ځکه چې د دنیا هیڅ یو شی ته نه پاتې دي. مار دی خوري، لړم دی خوري، منګک دی خوري، هر یو شی دی. او نن سبا په مصنوعاتو کې ټوله دنیا راګیره کړې ده په دې پنجو کې، تر امریکې پورې د دې پروډکټس ته، د دې مصنوعاتو ته، د دې انډسټریل ته خلک محتاج دي. چې وګوري چاینا میډ ان چاینا. د خلکو نن سبا ذهنیت دا جوړ شوی دی چې شی اخلا او نوی اخلا بیا یې غورځوه. پخوا به شی جوړ کو جرمن او جاپان، نو هغه به انسان به ختم شو، هغه شی به نه زړېدو. اوس کل جدید لذیذ باندې خلک عمل کوي چې نوی شی اخلا. زنانه نوی جوړی چې یو ځلې واچوي چې بیا نوی. او سړی چې کوم دی نو چې پیسو والی وي نو چې سږ کوم موټر واغشتو چې بل کال ته د دې نه اعلی موټر واغشته چې بل کال ته دا نه وی. په دې خبره باندې عمل اله کېږي چې د شی نه مصنوعات اخلي، ځکه چې هغه په لږو پیسو تا ته نوی شی درکوي. نو په ټوله دنیا باندې حاوي شوي دي، نو هېڅ پته نه لګي. لیکن دا یو تخمین دی او دا یقیني خبره نه ده. د الله رسول چې څه ویلي هغه به رښتیا کېږي، هر یو شی مخې ته راځي. یو کس تپوس کړی دی چې کله نیک عمل کوو نو په زړه کې مې د ریا وسوسه راځي، نو څه چلو کو هغه پرېږدو که نه. چې کله دی د نیک عمل دوران کې د ریا وسوسه په زړه کې راله نو عمل قطعا پرې نه دی، هغه عمل سر ته رسو. د ریا وسوسه باندې نیول نشته، په ریا باندې وسوسه ده. وسوسه د ریا جدا شی دی، ریا جدا شی دی. ریا دې ته وایي چې کله ته موس کې نو ستا په اراده کې، په نیت کې د مخکې نه دی چې دا موز د دې وجې کوم چې دا خلک به راته فلان کې ډینګړې وایي چې ټول خلک د جمعې موز ته لاړو، زه پاتې شم په دې کوڅو کې ګرځم را ګرځم. ماشومان به څه وایي چې خلک راشي، هغوی به څه وایي چې ته خو جومات کې نه وي. د دې وجې موز ته ځي، دا ریا ده. او که یو سړي ته شیطان په زړه کې چې دی د الله دپاره جومات ته راغلی نو دا ریا نه ده، دا وسوسه د ریا ده. او وسوسه د ریا ستا عمل نه دی، دا د شیطان عمل دی. او د شیطان په عمل به شیطان نیولی کېږي، ده نه. د قتل وسوسه دې زړه ته راله، لا حول ولا قوة الا بالله وایا او قتل مکو. لکه وسوسه چې راله دا شیطان چولی ده، د دې تپوس به شیطان نه کېږي، او د دې په بدل کې به شیطان سوځي، تا ته نقصان نه درکړي تر څو چې تا په هغې باندې عمل نه کړي. یو کس وایي چې په کور کې د تره لور یا د ترور لور سلام وکړي نو مونږ جواب ورکولی شو او که نه. او جواب ورکولی شي که لاس مه میلاو. د غیر محرم سره لاس میلاول نه دي پکار. د ترور لور د تره لور دا غیر محرم د سړي دپاره لاس نه دي میلاول پکار، سلام جواب ورکولی شي. یو کس وایي چې کله اذکار یا تلاوت زه وکم او د ختم نه پس هغه په اوبو باندې یا په لاسو باندې دم کم، د لاس بدن راکړم، دې چې نقصان خو نشته. نه نقصان به کې نشته، تبرک ته او د الله جل شانه د کلام نه چې برکت نشي غشتی نو کوم څیز نه به اخلي، دې نه برکت غشتی شي. او دا برکت دی چې سړی چوف کړي. البته د اجر او د ثواب دپاره په لاسو باندې چوف کولو د ضرورت نشته، دا د علاج دپاره ده چې یو سړی وایي چې د دې کلام د خاطر یا الله ما د بیماری نه وساتي، یا د شته بیماری زمانه لري کې، نو د دې دپاره لاس راښکلی شي. حدیث مبارک دی د الله رسول چې بسم الله استوم المؤمنین فرمایي نو په بستره باندې وی سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس، رستی 3 سورتونه قل، دا به 3 ځله وی، 3 ځله به اووي، یو به وی بیا بل یو ځل، نو چې دا 3 سورته به په لاس به چوف کړل نو لاس به په ټول بدن باندې سر نخپو پورې راښکل. بیا به په دوباره دا 3 واړه سورتونه وی، بیا به لاس په ټول بدن راښکل، بیا به په 3م ځل وی، بیا به دا لاس په ټول بدن راښکل. نو د الله رسول الله سي کړي دي. ام المؤمنین فرمایي چې کله مرض الوفات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبتلا شو نو بیا د پیغمبر علیه السلام باندې دومره سخت تکلیف و چې هغه لاس نه پورته کېدل. نو ما دا 3 واړه سورتونه په هماغه طریقه ووی چې څنګه به د الله رسول وی، او د هغوی لاسونه مې نیولي دي په خپلو لاسو کې، او د هغوی په لاسو مې دا سورتونه چوف کړل، او بیا مې د هغوی لاس چې د هغوی بدن په کومه حصه باندې ما راښکې شو هغې پورې مې راښکل. یو کس تپوس کړی دی چې امریکا، جرمني او فرانس وغیره ملکونو کې پیسه ګټلی شي او که نه، او ګټلی شي، لیکن د خپل ایمان، د دین، د عقیدې، د اخلاقو، د دین اسلام، د دې خیال له هر څه نه مقدم او وړاندې دی. که چېرې دې ملکونو کې ستا ایمان ته نقصان رسی، ستا دین ته نقصان رسی، ستا نیک عمل ته نقصان رسی، نو بیا چې لاړ نشي، ستا په قسمت کې چې کومه پیسې لیکلي هغه به خدای دلته درکوي.
یو کس وایي چې په جنازګاه کې مخامخ دیلوال باندې نماز جنازه لیکلي دي، جنازې دوران کې چې په هغې باندې نظر پروزي نو موږ کې سفر راځي نه راځي، نظر پرې وتو سره خالي. یو کس وایي چې د الله جل شانو د نعمتونو شکر په څه انداز باندې ادا شي، په زړه یې ادا کا چې دا نعمت ما ته الله را کړی دی، په ژبه یې ادا کا وایي الحمدلله، او په لاس خو ادا کا د خدای عبادت کو، د شکر ادا کول. بل تپوس کړی دی چې مال او اولاد فتنه ده، دا نعمت څنګه دی او دا نعمت څنګه کېدی شي؟ دا فتنه هغه وخت کې ده چې تا د خپل مال او خپل اولاد او ښځه دا تا د الله نه ګمراه کی، خطا دی کی، دا فتنه ده. تا په ګناه کې مبتلا کی، ته د بچو د وجه نه حرام ته لاس واچې، دا فتنه شو. یا دغه بچی تا په خطا لاره باندې روان کی، تا ته وایي دا شی واخله، دا شی وکړه، دا کار، او دا نعمت ته چې کله دا سم استعمالیږي، حافظان جوړ شول، قرآن پاک تلاوت کوي، تا ته دعا کوي، تا سره په ښه کار کې ښځه ملګري ده، دا د الله جل شانه نعمت دی. یو دریم تپوس کړی دی چې وصیت د مر نه مخکې جایز دی، چې یو سړی د خپل مر نه مخکې وصیت کوي نو څه وخت به کوي، څنګه به کوي؟ وصیت هغه د دې مختلفو څیزونو باره کې دی. یو دا وصیت دی چې د فلانکي په ما پورې دومره قرض پیدي دي، دومره را سره فلانکي امانت یې ښه دی، دا شی د فلانکي امانت دی، دا ټول هغې ته ووایه چې پر دې حقوق ادا کوي. اول دویم د دې خبرې وصیت دی چې تاسو خپل بچو ته وکړي، خپل ښځې ته سړی وصیت وکړي، خپل لکول افرادو ته او ټبر ته وکړي چې ګوره خیال کوي د مونځ اهتمام کوئ، د الله جل شانو د حکمونو اهتمام کوئ، ګناه کې مبتلا نه شئ، دا کوئ دا کوئ، سمه لار ورته پرېږدئ، دا وصیت. دریم د دې خبرې وصیت دی چې هغې ته د میراث په اصطلاح کې او د فتاواو په کتابونو کې وصیت وایي، هغه دا دی چې یو سړی دنیا نه ځي نو دی وایي چې زما د مر نه پس زما په دې مال کې فلانکي کس ته یا فلانکي کورنۍ ته دومره پیسې ورکړي، یا فلانکي ځای کې دا دومره پیسې ولګوئ، دا وصیت. دې ته وصیت وایي د میراث په اصطلاح کې، او دا په درېیمه حصہ د مال کې نافذیږي، درېیمې نه زیات نه، باقي د وارثانو حق ته، او درېیمه حصہ کې دا وصیت نافذیږي. بل تپوس کړی دی وایي نفلي عبادت د څومره کسانو دپاره بخلی شي، د ټیاره ټولو دپاره او یا د مور او پلار دپاره؟ دا تپوس خو داسې بس خو نه، نفلي عبادت چې ته چاته بخل غواړې نو هغې ته یې بخه، او نفلي عبادت د ځان دپاره کو. که ته چاته ایصال ثواب کول غواړې، مور او پلار دې مړي دي هغې ته یې بخې نو هغې ته یې وبخه، استادانو ته یې بخې هغې ته یې وبخه. یو کس تپوس کوي چې قاتل او مقتول اجرتي قتل وکړي، قاتل لګیا شي اجرتي قاتل وي، مقتول یې ووژلو نو د دې په بدله کې به څوک قتلېږي؟ دغه قاتل به قتلېږي چې چا په اجرت باندې دا قتل کړی دی، ځکه قاتل ده ته ویلی کېږي. بل عامر بالقتل لی، لیکن قاتل حقیقتا دی د پیسو د خاطر دا سړی قتل کو، دی به د هغه په قصاص کې قتلېږي. یو کس وایي چې پرایویټ سکول والا فیس چې په ټایم باندې نه ورکوي نو جرمانه په هغې باندې لګي، دا جرمانه څنګه ده؟ دا سود کې راځي، ځکه چې دا اجرت دی، په اجرت باندې سیوایي پیسې اخیستل دي، او سود همدغې ته ویلی کېږي چې یو ورځ او 10 ورځې رستو کوې نو بیا پیسې سیوا کېږي، دا سود دی، حرامې دي. یو کس وایي چې عقیقه بغیر د ګډ یا د چیلي نه، مطلب غټه غوښه سره کولی شي، دا کولی شي که نه، دې سره یې کولی شي که نه، غټې غوښې سره هم عقیقه کېږي، او هغه د غټ څاروي کې 9 برخه ده، لکه د قربانۍ په حساب ده چې 2 غاښي څاروی وي غټ، هغه ذبح شي نو په هغې کې 9 برخه کېږي. مطلب یو غویي کې د 9 ماشومانو جنکو عقیقه کېدی شي یو برخه، او چې د هلک 2 برخې دي نو په غټ څاروي کې د هغه 2 برخې شوي د عقیقې، په دې حساب سره کېږي. او که څوک د ماشوم په عقیقه کې پورا څاروی غټ الالی نو ملالولی شي، صرف د جنۍ په عقیقه کې، صرف د هلک په عقیقه. یو کس تپوس کړی چې یو سړی دی هغه اول عمرې ته ځان سره ښځه بوتله، اوس دوباره تلل غواړي په خپله، لیکن مور یې نه پرېږدي، هغه ورته وایي چې په کور کې د پیسو نورم ضرورت شته، نورم ډېر کارونه دي، عمرې ته مه ځه. دغه کس وایي چې نه زه دا ثواب ګټل غواړم، زه هم دی تلی شي او که نه په خپل مال باندې دی تلی شي، لیکن عمره فرض واجب نه ده، او د مور اطاعت دا واجب دی، د مور خبره منل. نو که مور ورته په یو ځای کې دا پیسې لګول غواړي او نو دی د مور خبره ومني، ځکه چې یو ځل یې عمره هسې هم کړې ده. او که مور یې خفه کېږي، دی په دې حال کې چې مور خفه پرېږدي
د مور اطاعت نشو، نو دا واجب حکم د دنه پاتې شو. نو په سنت خو عمل کو واجب ته پاتې شو، او دا خيارتیا نه چې سړی په سنت عملو کې دا غي په وس کې واجب لري. مور او بلار دی راضي کی بیا د لاړ شي.